نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل نهم نمبر آیت دی. فمکی آیتن کی دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سرا مکالمہ او مباحثہ ذکر شو. اس پدی آیتن کی دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون او دا غد جادوگر سرا مناظرہ او مقابلہ ذکر کی. موسیٰ علیہ السلام دا رسالت دلائل پدی واقعہ کی اللہ پاک ذکر کی چداد اللہ پیغمبر دی او معجزات دا موسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر دلائل دی او دا فرعون دا خدای دعوی دروغجن کی دل ذکر کی ذکر فرعون ویز خدیم نو ددو دا خدای دا دعوا غلط ثابتی کی ذکر چکلم موسیٰ علیہ السلام بلا معجزہ حمساخ کارکنو دے او یرید او چی یریگی نو آغا خدے دی بل دے چکلم محتاج شو مقابلے تانو دا جادوگر نے مدد و غفتراشی مقابل را لگو کئی او چه مدد دا چانا واڑیو محتاجی ناغا خدینی نو فرعون ویلو زو خدیم دا خبر غلط ہوا. موسیٰ علیہ السلام چکلا دی فرعون تا پل معجزات کارکڑ نو فرعون پل سرداران را اختل سردارانو تا موسیٰ علیہ السلام چکل معجزات سردارانو او فرعون اولی دلا سردارانو فرعون تووی دا خدیر اخیار جادوگر دی پا جادو کے دیر تکڑا و ماہر دی بیا دی فرعون دی قوم تووی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا جادو بذریعی تاثر دا علاقہ قبضہ گئی او استاس و بادشاہ جوڑی گی. یا دی سرداران دی فرعون تووی چی دا موسیٰ علیہ السلام ستانا بادشاہی اخلی او ستا بادشاہی ختمی دی فرعون دی خلق تا استاس ماتا سمشور دا سور سرو پدیجے کی مفسرین لکھی کہ دا فرعون پا موسیٰ علیہ السلام باندے دا بدماشے او دا زور طاقت نو کنیویدی چی مڑ بے گوڑا خدا طاقت دا فرعون چیزان تے خدیوی او مقابل غریبانان وکسان دیو موسیٰ علیہ السلام دیو بل ہارون علیہ السلام دیو خود دی فرعون پا دی موسیٰ علیہ السلام او پا ہارون علیہ السلام باندے دا بدماشے زور نرسیدو کنی دا خود بکسان دا مدین نراغلو او دا ملک باچا چیزان تے خودے وینانا فرعون و طول خلقی ملگری خواسی نرسیدو چی اللہ در سرمل نبی رحمانا کلاخکر در سروی یک تنہائی موسیٰ علیہ السلام سر اللہ ہو نو فرعون بیزو خدیم خدا واسدہ رسیدہ چی سوات تقول نو مشورہ کیسے چلو ویر جی زمان مشورہ خدا دا چی بس لگ محلت و تور کی او یو خم مقابلہ بور سرو
فرعون په دې باندې راځي چې دا خبره ټیک ته مشوره صحیح ده. پوجان خواره کړ چې تاسو لړ شو چې څومره تکړه تکړه جادوګر درته معلوم دي په ملک کې ټول راجمع خانو مقابله وکړه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. د مناظره او د مقابله میدان با کله چې د انور خمجدار صفا شو پورا را اوخی جو د چاش ټیم دا ټیم بوي او ورځ به د اختر وي د میلې ورځ د دې کوم اختر خلق براجم او بس مقابله پر فرعون خدا خیال چې دا جادو د مقابله خاصه جادوګر راجا مکر د جادوګر د تعداد په لحاظ سره د مفسرین اقوال دي. شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه ذکر کوي چې د جادوګر تعداد 13,000 او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ذکر کوي چې اقوال پکې د نهونه تر د 3 لک پورې د جادوګر تعداد ذکر شوی چې 3 لک جادوګر راجم کړ باچو او باچام داسې وزخده داسې باچو هر جادوګر ځان سره یو همسا او یو پړی رسې راوړه. د جادوګرو دا څومره سامان چونه دا 300 خانو باندې بار راوړو. میدان چې ورکم مقرر کړو نو 1 میل وګدواله او بلندواله دومره غټ میدان چې کله میدان ترال موسی علیہ السلام دی جادوګر ته یو خبره کو بعض روایت لیکي کتا سو شکست خپل ایمان راوړي ایوته موږ سره داسې جادو دي چې شکست کو د سره خیال مکو او کبل فرض شکست اخول نو من بیا علی الاعلام ایمان رو د فرعون وړاندې ورو او شکست مې کله زموږ نشته دی خو خبرو موسی علیہ السلام یو طرف ته ور سره خپل رور هارون علیہ السلام او بل طرف ته ټول بادشاہ ټول فوجان مشران ټول ولاړ دی جادوګر موسی علیہ السلام ته او چې تاسو فخر تاسو اول د خپل همسودا معجزه کار کوي او کنه منګو موسی علیہ السلام دوی ته چې تاسو فخر پدې کې ما د سپروا نشته کا اول تاسو همسو خپل رسې ورزوي او اخر ورته خو تاسو د خپل همساګان او رسې ورزوي دا خو جادو د خلکو ذهنونو او سترګو کې داسې ښکارېده چې بس دا خو خوځېږي را خوځېږي اپ په ځای پرتی وي خاص خلکو ته ښکارېده جادو خلک ته ډېر زیات ویرېدو جادوګرو خیال دا چې بس سمه کارنامه وکړه. الله پاک فرمایي موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې همسا ورته وغورځوه چې همسا څنګه وګورځېدل ټولې همساګانې او رسې ټولې لواړې تېرې کړې او موسی علیہ السلام خپل همسا د سر نه بیارولې بیا همسا شو جادوګر مغلوب شو او په دغه ځای کې ناکام نامراد شو او دوی په سجده باندې ټول پرېوتل چې په سجده باندې پریوتل هغه نه بعد اعلان وکړو آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه په دې کې ذکر کوي په حواله د حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه سره چې دی جادوګرو د موسی علیہ السلام ادب وکړو چې وته وی چې دا بل همسا تاسو اول ورځوي کومنګ یو ورځو ادب د دې ادب د برکت الله دې ایمان ورکړي با ادب کې ډېر کمال با ادب با نصیب او بے ادب
بے نصیب. ادب چا کی وی هغه خوش قسمتي خوش نصیب او چې ادب چا کی نه دا او بد قسمت او بد نصیب. سجده باندې پریوت ایمان پر رب العالمین دی خودی پسې بیا وی چې رب موسی او هارون وی دې د دې د پاره او وی چې سره فرعون وی چې دا ما یادې رب زین دې وی چې نه تا نه یادو د موسی علی السلام او د هارون علیہ السلام چې کوم رب دی هغه یادو بل نه ته واسه ځان ته جالي. فرعون وته خدا تاسو له مشوره کړو زما دی اجازت نه وړاندې تاسو ایمان ورو دا تاسو مخکې نه مشوره کړې و چې موږ به دا چل کو ایمان وروړو بس فرعون تبا فرعون وته له تاسو سره اوسې شي د بستا څخه په لاسونه کټ کټ پانسی باندې کله چې دې جادوګر سجده ولګوله تفاسیر لکھی چې الله پاک په دې سجده کې دی جادوګر ته جنت او دوزخ خو چې جنت داد او جهنم داد نو د دې یقین پوښ چې ایمان پرې بچ کېدو والدین نور څه نشتا. چې کله فرعون وته د کیور په د تاسو ځوړه کوم مړبو کوم هغه وي د پروا نشته چې جنت په پر سر بدل. بیا عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې فرعون هم د دین یو خطا او یو لاس کټ کړ پانسی کړ چې تاسو ول ایمان واغی هغه په خپل ایمان پاتې شو او دوی د فرعون ته اسلام سره نور څه دښمنی نشته خو صرف دار چې ایمان او بیا الله نه سوال وکړي چې الله مونږ ته صبر راکا او مونږ ته ایمان سره مرګ نصیب نو مغه دعای الله پاک قبول کو په حالت د ایمان کې وفات شو او فرعون ته پانسی کړو او لاسونه په یې کټ کړو. ایمان کو قرباني غواړي او مسلمان باندې که هر قسم حال راځي نو په حالت د ایمان بکلک پاتې کی دا سی بدی چې کله تکلیف ایمان یاد چې کله راحت نبیات ایمان نو مسلمان بداسي کله جن هر قسم حال لازم ایمان باندې او برقرار پاتې کی. ګور د موسی علیہ السلام په دې مقابله کې ټول جادوګر ایمان نو موسی علیہ السلام سره چې ایمان نور الله پاک نجات ورکړ او چې چا ایمان نه ورنه ګور فرعون غټ سړیو او ځان ته باچام یو خدیم ځان ته چې ایمان ورو نجات ملوي شو نو د ایمان سره نجات او چې ایمان چا کینی نو نجات دا غنښت د دنیا دا جون دا عارضی چې سترګې پټ شي ارسخت نو د آخرت جون هغه دایمي دا او ملاوي کې ایمان. الحمدلله او تاسو مسلمانان یو د الله پاک نه په خپل ایمان باندې استقامت او وغوړو. ګور دي جادوګر د موسی عليه السلام مقابله کول راغله مقابله له او واپس څنګه لاړ واپس په حالت د ایمان ایمان سره نجات ملو ان شاء الله جنت پر منګو تاسو ته پکار دي چې په خپل ایمان باندې الله پاک نه خوشاله اوسېږو او په دې باندې الله نه استقامت وغواړو. نو فرمایي قال الملأ من قوم فرعون وی سردارانو د قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم یقینا دا موسی علیہ السلام او خيار جادوگر یرید دی غوار ان یخرجکم من ارضکم چې دی تاسو باسی تاسو د خپل اسمکینا فماذا تأمرون پس تاسو ما ته مشوره راکوي. قالوا وی دی سرداران ارجح د مهلت ورکوا خو د دې رورتا وارسل فی المدائن حاشرین او تولیگا پخارون کی را جمع کون کی کسان اولیگا چه خلق جادوگر را جمع کی یا تو کبھی کل ساحر علیم دی براول تاتا ہر جادوگر فی تکڑا تکڑا جادوگر برا جمع کی وجاء السحرت فرعون اور اغل جادوگر فرعون تا قالوا ويدي جادوگر ان لنا العذر ان كنا نحن الغالبين آیا من تو مزدوری وی کچری منگا غالب شو کمنگا اگٹل مقابلنو مزدوری خبر آکے قال نعم فرعون بھی آو مزدوری بم در کو
وانکم لمن المقربین او یقینا تاسو بعد خاص نزدې خلق نه تاسو زما په مجلس کې بیا خاص مرتبه والے انعام هم درکم او دا به مزدوری درکم. قالوا یا موسی او دی جادوگر اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا تو غرزوا و اما ان نكون نحن الملقین او یا بمنگشو اول غرزون کی. قال القوا موسی علیہ السلام تاسو غرزوی فلما القوا سحروا اعین الناس هر کله چې دی غرزول خپل همساګانی خپل رسې سحروا دی سحر کو اعین الناس پستر کو د خلقو واسترهبوه او خلق دی او يرول وجاءوا بسحر عظیم او دیرا تکړو پلوی جادو دی خیال دا چې دا غټ جادو. واوحینا الی موسی او منګه وحی وکړه موسی علیہ السلام ان القی عصاک شتو ورذ خپل همسا. موسی علیہ السلام معجزہ د الله په طاقت باندې غرزول فاذا هي تلقف ما يأفكون فسناغهانا دی کی رول اغه سوچ دی غرزول دی د ځان نه جوړ کړ سمرس رسه مسیرو ټول تیر فوقع الحق فسكار شو حق وبطل ما كانوا يعملون او ختم شو هغه چې دی کم کړي د چې کم جادو کړه ټول ختم شو بیر خو فغلبوا هنالك پس دی مغلوب شو په دغه کې وانقلبوا صاغرين او دی وګرځیدل ذلیلا والقي السحرة ساجدين او وګرځیدل جادوگر ساجدين په حالت د سجده کې. قالوا وی آمنا برب العالمین من ایمان نوړو پر رب العالمین باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دی. قال فرعون وی فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم تاس ایمان وړاندې د دې چې تاسو ته ما اجازه کړو ان هذا لمکر یقینا دا یو چل دی مگر تمو فی المدینه چې تاسو دا چل کړو مشوره وکړو په ښار کې لتخرجوا منها اهلا د بارا دي چې تاسو وباسي د دې کلیو د دې ښار نه اهل د دې کلی فسوف تعلمون فزرد چې تاسو په شي لو قطعن ايديكم وارجلكم زبخام خاکتكم استاسو لاسونو استاسو خبین من خلاف دیو بلن بدل ثم لأصلبنكم اجمعین بیا بتاسو زبان سکم ټول. قالوا ویدی جادوگر انا الى ربنا منقلبون یقینا من خپل رب طرف تا ګرځیدون کیو وما تنقم منا او تمنګ انتقام ناخلی سزا نراکه الا ان آمنا بآیات ربنا مگر د دې وجه چې موږ ایمان نوړو په خود خپل رب باندې. لما جاءت نار کله چراغ مونتا د خپل رب طرفنا لما جاءت نار کله چې مونږ تراغلي ربنا افرغ علينا اے رب ترا واړو په مونږ باندې صبرا صبر وتوفنا مسلمین او مونږ وفات په حالت د اسلام کې. واخر دعوانا الحمد لله.